اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ سورۃ مومنون شروع ابتدا کی منگ ویلو صفتونو د مومنانو مومنان سوق دی بیا په آخر کې بیا صفتونو د مومنانو دایوی چې ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون دا ګڼ صفتونه الله رب العزت وی چې هر یو نفس د خپل وس مناسب مکلف دی څه اعمال چې په دنیا کې خلق کوي دا ټول زموږ سره لیکل کیږي سبا قیامت کې به ته دا خوده کیږي د دې باره کې فیصله پاغي کی بعض خلک دی په غفلت کې اخته دي د غفلت کارونه کوي کارونه د خلاف د قرآن او سنت دي کله چې مونږ دی راونی سو په عذاب باندې نو دی بیا کړنچا کوي جړه پریاد کوي الله رب العزت فرمایل چې او جړه کړنچا مکوئ نن ورځ ستاسو زمونږ د طرف نه هیڅ امداد نه کولی کی تاسو باندې آیاتونه زمونږ لوسته کېدو نو تاسو په خپل پوند باندې واپس کېدئ او تاسو ګوره د قرآن په مقابله کې ځان لوی ګڼو قرآن ته تاسو قصه گو کتاب وي د پیغمبر تم تاسو قصه گووي چې دا خو قصې بیانې نو د قرآن نه د پیغمبر نه تاسو ډډه کوله آیا د خلکو سوچ نه دی کړی په خبره کې یا دې ته دا خبر راغلی نه ده وسوی دی دا خپل پیغمبر نه پیژني زګت انکار کوي د دغه وسره سلويخ کاله مخکې تیر شي دي پیغمبرین مخکې سلويخ کاله تیر شي دي په دې سلويخ تو کالو کې د کې د وړوکوالي عمر دی په دې کې د ځواني عمر دی په دې کې د پوخ عمر خبره ده سلويخ تو کالو نه رستو وس دی را پاسی او د دې پیغمبر نه انکار کوي د ته بد وي څوک لګیا دي نو د باندې لیوانتوب دی د باندې پیریان دي څوک سوي خو خبره داسې ده چې دی حق بد ګڼي حق نه دی خو حق په دې باندې ترخ لګي او کتبه چې دا حق دی د دې د بازي خبرو تابع شي د دې د خواهشاتو تابع بشي نو کچري دغه سي شي وي دغه سي اوشي نو پزمکا اسمان کې فساد براغله وي که آینده لپاره اوشي نو هم زمکا اسمان کې فساد برش دا هر سبا ټول ګډ وډ شي
دی چې خبره کوي د قرآن کریم خبره کوي نو دی دا قرآن چې راغلی نو دا دغسې موږ نه دی رالیږلی بلکې د دې مطالبه وه موږ له دې کتاب راکړی شي نو د دې هغه خپلې مطالبې نه د خپلې خبرې نه دی اعراض کوي ورپسې بیا خبره د خرچې کوي د تنخواه کوي آیا ته د دې نه خرچه غواړئ د دې نه ته تنخواه غواړئ نو خرچه ستا د رب غوره ده الله ډېر غوره رزق ورکوونکی دی د دې خلکو تنخواه به صحیح یقینا ته خو دا خلک رابلي نیغې لارې ته کم چې ایمان نه راوړي نو دوی د نیغې لار نه واپس کیږي الټه روان دي دارنګې که چېرې موږ په دې باندې رحم کړی وی او موږ لرې کړی وی د دې نه هغه څه چې په دې باندې دي نو دوی به بیا په خپل سرکشۍ کې په زور باندې ورننوتی نو کله چې دې باندې عذاب راغی نو دوی تابعداري ونه کړه نه عاجزي وکړه الله ته تر دې پورې چې موږ په دې باندې د عذاب دروازې کولاو کړې نو بیا دې ناامیدي کوونکي وو الله رب العزت صفتونه ذکر کوي مسله د توحید ده غوږونه سترګې زړونه دا چا درکړي هغه یو ذات دی پیدا کړي چا یې هغه یو ذات دی ژوندي نه مړه ژوندي نه څوک پیدا کوي د شپې او ورځې دا بدلون څوک راولي یې ټولو خبرې کوي راځي به بل انداز باندې ام لم یعرفوا رسولهم آیا دی نه دی پیژندلی دا خپل رسول فهم له منکرون نو دا خلک د ده نه انکار کوونکي دي پیژندلی نه دی دا پیغمبر دی او که نه دی یا پیژندلی نه دی دا ښه سړی دی او که بد سړی دی ځکه ته انکار کوي او دی خو 40 کاله ژوند مخکې تیر شوی دی د دې پیغمبر او دی ویلی دی جربناک مرارا منگا پتا مانے بار بار تجربی کرلی فما وجدنا فیک الا صدقا نو تاکہ منگا ہمیشہ رشتیا مندلی رشتو نے تو امین و صادقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم القابو قوم والا داور کریو دانا چی پیغمبر چاہتا مسلمانانو تویلی یا اللہ و تویلی نه دا ولې د قوم ورکړیو دا امین دی او دا صادق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل 40 کاله زندگی دغسې د خلکو ته مخامخ کوي او د 40 کالو زندګۍ کې تاسو ته کم یو ځای کې داغ کاری او وای او نشتی پکې داغ پکې نشته څه کدورت پکې نشته خړواله پکې نشته د ګوتې اوچتولو ځای پکې نشتی دا خدا سی خلق پیغمبر خدا سی سړیو چې هغه باندې د ګوتې د چوتېدو ځای پکې نه و یې ټول ژوند کې نو ام لم یعرفوا رسولهم آیا نه دی پیژندلی دی د خپل رسول فهم له منکرون نو دا خلق دی دا نه انکار کوونکي یا ناشنا ګڼونکي دي ناشنا دي ته پیژني نه ام یقولون بی جنتون آیا دا خلق وی چې په ده باندې لیونتوب دی تر اوسه پورې خو لیونتوب نه و دی خو بالکل امین او صادق و دی خو بالکل روغ سړی و خو چې کله دا خبره شروع کړه نو دی خلکو بد شروع کړو بل جاءهم بالحق بلکې راوړی دی پیغمبر دی خلکو ته حق واکثرهم للحق کارهون او اکثر دی خلکو نه خامخا حق لره بد ګڼونکي دي حق بد ګڼي دا خبره په چا راغلی نه چې سړی باندې راشي نو بیا سړی پته ولګي چې او دیم حق بد ګڼي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نم الله وی حق بد غني نو یا الحق مرون وی حق تریخي وی حق چې کله حق خبره کې دا ترخی بعض خلک برا پاسې ځان به برک کی حق به بچا باندې بد لګي ویاو کنه حق په خلکو باندې بد لګي خدا چې بچا باندې راشي نه هغه باندې هغه ځکه پته لګي ها اخر متل کوي وی یو سړی او چا وو ویسی چل دا ولې چا وو وې دا بچا ته حق خبره کړي کنه ولې حق خبره باندې سوال کوي ویاو کنه وې کما وستا ته حق خبره وکړه یو تب ما وه تب ما ته بد وې اچو ته خبره وکړه اپ سره پاسه دا وې مانو ویلی حق خبره چې چاته کینو هغه باندې بیا بد لګي دا خبرې عدالتونو ته لاړ شي عدالتونو چې کې پدې کې چې چا کیس داخل کړل دا کیسونه دی یو طرف ته بل طرف ته دواړه طرف ته دی مدعی مدعا له یو طرف ته مدعی دی بل طرف ته مدعا له د دې دواړو ته د پته د شه د چا دی لیکن یو ځان له درو وای بل ځان له درو وای کته ته وای امانت ما پسې را پسې شي ابل ته ولې نه وای نو هغه خبره چې کم ځګی کې د چا به دشمن کېږي صوبته بدر دوی الله رب العزت مو بل جاءهم بالحق بل کې راوړل دي پیغمبر حق لرا واکثرهم للحق کارهون اکثر د خلقونه خامخا حق لره بدګنی دا حق بدګنون کړي ولو اتبع الحق واهواهم کچره حق تابع شوی د دې د خواهشات او لفسدت السماوات والارض خامخا فساد برغله په اسمان نوزمګه کې ومن فيه نواچ پدی کې دي سچ پدی کې دي پدی ټولو کې فساد راغله وي بل ځکه الله رب العزت وی لو کانا فیهما آلهۃ الا الله لفسدتا کدی اسمان نوزمګه کې د الله نه سوا بل الہ چرته وي نو د اسمګه اسمان نو د هر څه کې فساد راغله وي بل نشتی کنه بل نشته ځکه او فساد نشتی لفظ السماوات والارض حق هغه د دې خلکو د خواهشات تابع کیږي نه که تابع شی وینو فساد براغله وی تابع نه دی نو ځکه فساد نشتی یو فساد زمونږ د خپل کورنۍ کې دی یو فساد دا دی چې اسمان نه ارتاو شي اسمان اوچوي زمکا اوچوي زمکا دړی وړی شي دا نظام چې کم دی دا درهم برهم شي اسمانونو کې دا ستوري ګوره نور ګوره سپوږمۍ ګوره دا نظام به ختم شي ټول هر څه به تربیتر شي فساد هغې ته بل آتیناهم بذکرهم بلکې ورکړل موږ د خلکو ته د دې په یاداش باندې د دې په وینا باندې دا قران کریم چې موږ را لېږل دي تا دا پیغمبر یو را لېږل نو به ذکرهم د دې په ذکر باندې د دې په وینا باندې دی ویلو فهم عن ذکرهم مورزون وسدي د خپل خبر نه اعتراض کوون کړي خپل خبر نه اعتراض کوي خپل خبر یې تختی اگر تانو وی منګلا یو کتاب پکار دی منګلا یو پیغمبر پکار دی که منګلا دا سره غلې وې نو منګ با اهدا من احدى الامم منګ به زیات هدایت والا وې د یو د جماعتونو نه د دغه امتونو نه دغه نه منګ خو هدایت والا وې کله وی کتاب کوم سره راغلې وې نو خو منګ هو د دې خلکو دا يهوديان دي نصرانيان دي منګ د دې درس او تدریس نه د دې کتاب نه بالکل نا خبر یو وهم عن دراستهم لغافلين منګ په دغه باندې نه پويګو
موږ له داسې یو کتاب پکار دی چې موږ په خپله ژبه باندې په هغې باندې پوه شو. الله یې تاسو کتاب غوښتو، تاسو پیغمبر غوښتو، نو تاسو ته مې راولېږو، نو اوس ولې اعراض کوئ؟ ام تسألهم خرجا، آیا غواړې ته د دې خلکو نه خرچه، د دې نه تنخواه غواړې، ته ترې څه خراج غواړې؟ فخراج ربک خیر، نو خرچه ستا د رب غوره ده، بدله او تنخواه ستا د رب غوره ده. وهو خیر الرازقین، الله دې ډېر غوره ده رزق ورکوونکو نه. رزق به ورکوي څوک؟ ظاهري سبب به جوړ شي، لیکن دا ظاهري سبب کې هم داسې چې دی بیا اسباده نه کوي. یاد دی نه دی ما چې باندې ډوډۍ خوروله، یاد دی نه دی ما چې تا باندې خرچې کولې. الله رب العزت چې کوي نو هغه به بدله کوي، هغه به اسباده نه کوي. او بل چې باندې خرچو کې بیا خو به اسبادي کوي نه. ما ستاسو منځ کې خبره راغله نه هغه وایي چې او خورې سما، او دا کارونه هم کې، دا خبرې هم کې. وهو خیر الرازقین، الله دې ډېر غوره د رزق ورکوونکو نه. وانک لتدعوهم الی صراط مستقیم، او یقینا ته خامخا رابلې دي لره الی صراط مستقیم، نیغې لارې ته، نیغې لارې ته ته رابلې. بعض خلک کږیاني، نه په کږه باندې رواني، او ته نیغې لار ته رابلې، نو دې ته دا عجیبه ښکاري. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یقینا کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې، عن الصراط لناکبون، دی د نیغې لار نه واپس کیدونکي دي، خامخا واپس کیږي. حق چې ویني حق نه تښتي دي. ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر، کچرې رحم کړی موږ په دې باندې او لرې کړی موږ د دې نه هغه څه چې دې باندې دی کم تکلیف. للجوا فی طغیانهم، نو خامخا ورنوتلي به په زور باندې، فی طغیانهم په خپل سرکشۍ کې، یعمهون سرګردان. کله چې الله رب العزت یو سړی باندې رحم وکړي، دله صحت ورکړي، دله مال ورکړي، نو دی بیا په لګیایي په عبثو کې ورننوځي، په طغیان کې ورننوځي، او داسې ورننوځي چې په زور ورننوځي. ښه للجو وي، زور کوي، په زور باندې ځان پکې ورنباسي، پس کې په ګمراهۍ کې، په طغیان کې. ولقد اخذناهم بالعذاب، یقینا رانیولې دې خلکو لره موږ په عذاب باندې، فما استکانوا، دې خلکو تابعداري نه ده کړې. لربهم خپل رب ته، وما یتضرعون، او نه دې عاجزي وکړه. تضرع اختیار نه کړه، عاجزي اختیار نه کړه، تابعداري اختیار نه کړه. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، تر دې پورې چې کله کولا وکړه موږ په دې باندې دروازې د عذاب، دروازې عذاب والا، شدید سخت عذاب، سخت عذاب دروازې پې کولا وکړي. اذا هم فيه مبلسون، په دغه وخت کې دا خلک په دې کې نا امیدي کوونکي دي، نا امیدي کوي لګیا دي. وهو الذي انشأ لكم السماء والابصار والافئده، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي ستاسو دپاره، درکړي تاسو له غوږونه او سترګې او زړونه. قلیلا ما تشکرون، ډېر کم تاسو کې هغه دی چې شکریا ادا کوئ، ډېر کم تاسو شکریا ادا کوئ. دا غوږونه الله درکړلي، سترګې الله درکړلي، زړونه الله درکړلي، نو په دې باندې هغه کار وکړه چې الله پې خوشحالي کړه. وهو الذي ذرأكم فی الارض، الله هغه ذات دی چې خواره کړي تاسو په ځمکه کې، ویلی تحشرون، الله ته به ټول جمع کولی کېږئ. وهو الذي یحیی ویمیت، هغه ذات دی یحیی ویمیت چې ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. وله اختلاف اللیل والنهار، او د الله په اختیار کې دی اختلاف بدلول را بدلول د شپې او د ورځې. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، عقل نه کار اخیستل پکار دی. او دا څومره نظام چې کم چلی، دا ټول نظام الله چلی، نو پکار دی چې تاسو
د هغې الله خبره ومنئ. لیکن خبره دې نه مني نو دې څه وایي بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکې ویلې دي په شان د هغې چې ویلي مخکینو خلکو. دیم هغه خبره کړله هغې هم هغه کوي، هغې هم هغه شانتې خبرې کړلي. بل قالوا مثل ما قال الاولون، مخکینو څه وی؟ مخکینو داسې ویلو قالو ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما، اے کله چې موږ مړه شو او شو خاورې وعظاما واډوکي اینا لمبعوثون، موږ به دوباره راپورته کولی کیږو. بیا به راپورته کولی کیږو، بیا به ژوندي کولی کیږو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من هذا من قبل، یقینا وعده کړی شي دا موږ سره زموږ د پلانو سره د دې خبرې من قبل دینه مخکې. ان هذا الا ساطر الاولین، دا مگر قصې د پخوانو، دا قصې دي اسې افسانې دي، دروغ دي. اساطیر الاولین اکاذیب الاولین وي، دا پخوانو دروغ طرف نه دا دروغ راغلي. خلک لګیا دي وایي بیا به ژوندي کېږي، بیا پکې ژوند څوک دی هغه تر اوسه پورې خو څوک بربنډ رانغی وایي. پته به ته ولګي، خو صبر وکړه، لږ صبر پکار. دلائل اعترافی ذکر کوي اوس اب یش انشاءاللہ. ام لم یعرفوا رسولهم، آن دې پیژندلې دی خلکو خپل رسول لره، فهم لو منکرون، نو دا خلک دی هغه لره ناشنا ګڼونکي یا خلک دی هغه نه انکار کوونکي. ام یقولون به جنایا، دا خلک وایي چې بدمایه لیونتوب دی. بل جاءهم بالحق، بلکې راغلی دی دیتا په حق باندې، واکثرهم للحق کارهون، اکثر دی خلکونه حق لره بد ګڼونکي دي. ولو اتبع الحق اهواهم، کچره حق تابع شوی وي د خواهشاتو د دې لفظت السماوات والارض، نو خامخا فساد به راغلی په اسمان نو ځمکه کې. ومن فیهن، هغه چې په دې کې دي څوک چې دي که څه دي هر څه. بل آتیناهم بذکرهم، بلکې ورکړل موږ د خلکو له د دې په یاداش باندې، د دې په وینا باندې، فهم عن ذکرهم معرضون، نو داخل وي د خپل وینا نه اعراض کوونکي. ام تسألهم خرجا، آیا تو غواړې د دې نه خرچه؟ فخراج ربک خیر، نو خرچه ستا د رب غوره ده. وهو خیر الرازقین، الله دې ډېر غوره د رزق ورکوونکو نه. وانک لتدعوهم الی صراط مستقیم، یقینا ته خامخا رابلې د خلکو لره الی صراط مستقیم، نیغې لارې ته. وان الذین لا یؤمنون بالآخرة، یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، للصراط لناکبون، دی د نیغې لار نه خامخا واپس کیدونکي دي. ولو رحمناهم، کچره رحم کړی موږ په دې خلکو باندې، وکشفنا ما بهم من ضر، او لرې کړی موږ هغه چې په دې باندې تکلیف نه، للجوا فی طغیانهم، نو خامخا ورنوتلي وو دي په زور باندې په خپلې سرکشۍ کې، یا مو سرګردان. ولقد اخذناهم بالعذاب، یقینا رانیولې موږ دې لره په عذاب باندې، فما استکانوا لربهم، نو دی عاجزی نه کړه خپل رب ته. ما یتضرعون، وما استکانوا، نو دی تابعداري ونه کړه خپل رب. وما یتضرعون، او نو دی عاجزي وکړه الله ته. حتی اذا فتحنا علیهم بابا عذاب شدید، تر دې پورې چې کله کولاو کړه موږ په دې باندې دروازې عذاب والا سخت، اذا هم فی مبلسون، دا وخت کې داخله په دې کې نا امیدي کوونکي وو. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده، الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو لپاره غوږونه او سترګې زړونه، قلیلا ما تشکرون، ډېر کم هغه چې تاسو شکریا ادا کوئ. وهو الذي زرعكم في الارض، الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو خواره کړی په ځمکه کې، ویلې تو شنو الله ته به جمع کولای کېږي. ځمکې نه پیدا کړی نو بیا به ځمکې ته ځئ، نو بیا به راپورته کولای کېږي، را جمع کولای کېږي به. وهو الذي يحيي ويميت، الله غزاد ته ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. له اختلاف الليل والنهار، دا الله په اختیار کې دی بدلول را بدلول د شپې او د ورځې. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکې ویلي دي په شان د هغې چې ویلي وو مخکینو خلکو. قالوا ندي وی هغې دا خبره کړې وه، ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کله چې موږ مړه شو او شو خاورې او هډوکي، ائنا لمبعوثون، آیا موږ به دوباره راپورته کولی کېږو.
लक़द वअदना नहनु यकीनन वादा कړی شي زموږ سره وآباؤنا زموږ پلرانو سره هذا د دې من قبل دینا مخکې ان هذا الا ساطر الاولین دا مگر قصې د پخوانو. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.